إلا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتهایی په خاموشۍ سره صرف ماشومان نو د حفظ والا بیسار شي د حفظ والا ټول ماشومان صرف د ناظري والا ډېره زیاته مننه ستاسو د راتلو دلته د سورزۍ په دې چاپېرچل کې تاسو رالي دلته موږ سره په دارالعلوم افضلیه کې موجود یې دلته موږ د سورزو په سطح باندې د پاسبان د یونټي یو آغاز وکړو چونکې دا په ټاون 4 کې راځي ټاون 4 صدر زموږ شیخ ګورلي صاحب موږ سره موجود دی او بل دا چې دا یونټ بیسیکلی په سرپرستۍ کې زموږ د حضرت مفتی صاحب دی مفتی صاحب زموږ د سپریم کونسل ممبر هم دی او زموږ د سینیر رهنما د پاسبان مرکزی نو دی موجود دی دغه چې زموږ زکولا خان هم موجود دی دلته کې نو د دې بنیادی مقصد دا و چې دلته زموږ په دارالعلوم افضلیه چونکې دلته کې یتیمانان طلبه سبقونه وایي یو اداره ده او په خپل ځان کې یو ډېر لوی یو سمندر دی د دارالعلوم افضلیه ان شاء الله په مستقبل قریب کې به تاسو ګورئ چې دا به د پاکستان یو نوموړې اداره جوړیږي په دې کې به د انګلیش میډیم او د اردو میډیم او د شرعي علومو یو مرکز به دا او د کمپیوټر او د لیب د دې به یو مرکز جوړیږي د ان شاء الله العزیز بین الاقوامي سطح باندې به دا د دې افیلیشن وي او د اعزاز خبره دغه ده چې زموږ د پاسبان پاکستان دپاره چې الحمدلله په دې کې د مفتی صاحب حضرت سره زموږ هغه موجودګي او د دې سره په دې خیر کې ولاړه دا زموږ دپاره یو اعزاز دی ماشاءالله ډېر زمانې نه دوی دا کار شروع کړی دی نو دلته موږ د پاسبان یو یونټ آغاز وکړلو د هغې یونټ مقصد دغه دی چې زموږ د مدرسې سره ریلیټډ چې کوم کارونه راځي یا په دې چاپېرچل کې چې کوم کارونه راځي نو د هغې کارونو په حوالې سره چې مرکز خبرېږي چې فوري طور باندې د هغې ازاله کېږي او کومه سطح باندې هغه باز سطح ولي یا په کومه سطح باندې د ایډ یا د امداد ضرورت وي دلته موږ سره په دې اداره کې کم از کم یو 400 واړه سبقونه وایي دې تقریبا موږ سره 220 کسان موږ سره مقیمین دي دلته کې چې هغه د هغې ټول تعلیم اخراجات ټول زموږ د دارالعلوم افضلیه هغې د خپل طرف نه پیټ کوي او دې کې دې ته د سهولت د استوګنې هم هغې ته ورکړل شوی دی پکې او یتیمانان دي بغیر فیسه یونیفارم ورته ورکړي کتابونه ورته ورکړل کېږي دلته ټیچرز دي هغې سبق کلاسونه اخلي او باقاعده ټیک ټاک اسمبلی کېږي څنګه چې پراپر د سکولونو کېږي په هغه ترتیب سره د دې نظام روان دی د تمامو ته سیلز ملاویږي الحمدلله ډېر داسې خلک شته دی اهل ثروت هغې سرپرستي کوي خو زیاتتر لوډ او زیاتتر د دې کوششونه او محنت چې دی دا زموږ د حضرت مفتی عتیق الله صاحب دی دوی که دلته په دې ملکي سطح باندې وي که غیر ملکي سطح باندې وي نو دې دپاره دوی د خپلې هلې ځلې روانې کړي دي نو د دې خو موږ خپله ځانیم د دې مبارکبادي ورکوو د دې خلکو ته چې د سروزو په چاپېرچل کې په پښتونخوا کې او بالخصوص په پېښور کې دا د خلکو دپاره دا مدرسه د الله طرف نه یو انعام دی چې د انعام قدر وکړلی شي او د دې انعام دی سره پکې خپله برخه شامله کړي انشاءالله د دې نه به وسیع او غټه یونیورسټي جوړیږي اولا کو شکریہ ادا کوو د پاسبان پاکستان ارګنایزیشن مرکزی صدر جناب قاری مصاحب ګل صاحب زموږ د ټاون 4 صدر جناب ګور صاحب زموږ زکاو الله صاحب د سپریم کونسل چې کوم ممبر دی او نور په ګڼ شمېر ملګري وو چونکې پاسبان پاکستان په حقیقت کې د مظلوم یو آواز دی د غمجن یو خوشحالي ده د دردمند یو دوا ده د زخمی زړونو یو مرهم پټۍ ده په موجوده معاشره کې د هغه چا چې د چا سوکني د هغې د الله په فضل او د الله نه بعد پاسبان پاکستان وي هغه منډه که په کچرو کې وي هغه که په تاڼه کې وي هغه که په اولس کې وي هغه که په د یو غریب سړي وي نو هغې دپاره دغه اداره دارالعلوم افضلیه د پاسبان پاکستان د جنډې د لاندې د اواز د ټول اولس ته کوي چې چرته بچی وي چرته ماشوم وي هغه ضایع کېږي د هغه کپړې ني د لیکلو دپاره قلم ني د ویلو دپاره کتاب ني پاسبان پاکستان ارګنایزیشن د جنډې د لاندې دارالعلوم افضلیه انشاءالله تر یونیورسټۍ لیوله پورې د هغه د تعلیم ذمہواري اخلي نو پاسبان پاکستان سره ځکه موږ شامل شو ځکه ورسره روان یو چې دا د الله رب العزت جل وعلا د بندګانو د مخلوق خدا
په اولنی بنیادونو په ډیر جوور نظر باندې دغه خیال ساتي نو مونږ هم فقیر غریب خلک یو نو مونږ هم دغه جنډې د لاندې یو مونږ هم ورسره محفوظ یو د پوره پیښور او چرتم چې زموږ د आवाज رسي ټول ته زموږ د اعلان دی په 8 جنوري ان شاء الله د یو کې نه به ملمانه راځي د یو کې نه به ډاکټران راځي هغه سره به کمپلیټ د سترګو د نظر د چیک اپ سیستم وي چې ان د سپاټ ورته عینکم جوړو فری اف کاست ان د سپاټ په اغویتا آی کم ټریپ ډراپس دی آی ډراپس په ورکای او چې کم وټامینز دوايان دي چې اکثریت د موجوده خلک د غریبو خلک استعمالول نشي وټامینز دوايان او وټامینز دوايان به فری اف کاست ورکي ورسره د ګردو کې چې کوم پتری وي یا په ګردو کې کم کانی وي او غریب خلک اکثر هغه دوايان نارمل استعمالول پکاري نو ابم ورکو ان شاء الله 8 جنوري باندې په دارالعلوم افضلیه کې به ان شاء الله کیمپ لګیدلی بیا په 10 جنوري زمونږه دستار فضیلت هم دی او اتحاد امت کانفرنس ته چې تمام مسالک خلک برازي روایت هلال کمیټه چیرمن عبدالخبیر آزاد مجلس عالمی ادیان چې کوم روح الله مدني صاحب دی چیف خطیب دی اداس استان عالی مانکی شریف استان عالی پیر سباق شریف استان عالی لنډی کوتل شریف تقریبا 34 اسلامی نظریاتی کونسل چیرمن موجوده علامه راغب نعیمی صاحب غیب امراضی اتحاد امت په نوم باندې یو ان شاء الله عظیم الشان کانفرنس په 10 تاریخ په 11 تاریخ بیا زموږ په جنا پارک کې یا په شاهي باغ پرده باغ کې الته ان شاء الله زموږ د 2000 کسانو د غرنګ فری کیمپ په الته کې لګي ان شاء الله په 13 تاریخ باندې په شیخ زید اسلامیک سنټر کې آی کیمپ هم دی او الته کې هم پروګرام دی بیا ان شاء الله بیا په ما ورځ باندې په پېښور یونیورسيټي کې دی نو د اواز شرط هم دي چاتم چې مسالې نو تاسو سره کانټیکټ وکي بیا تاسو موږ سره کانټیکټ وکړئ نو چې کم کیمپ تم راځي ان شاء الله فری اف کاست ورته ملاويږي ان شاء الله پیرنټس ته خو ولندا میسج ورکول غواړو چې بچي یو ډېر لوی سرمایه ده ډېر لوی دولت دی ډېر لوی عزت دی د دې خیال ساتل د دې تربیت ادب احترام کول کم پیرنټس داسې وي چې هغه په موږ الحمدلله ډېر اعتماد کوي اولن خدای چې هغه د خپل بچي خرچه برداشت کی هغه د پاره ګټي کچره داسې والدین وي خرچه نشي برداشت کولې نو موږ د دارالعلوم افضلیه د پاسبان پاکستان ارګنایزیشن د جنډې د لاندې ورته حاضر ده ان شاء الله د پلی ګروپ نه تر یونیورسيټي لیول پورې ان شاء الله انګلیش میډیم ان شاء الله الذي درس نظامی ان شاء الله حفظ قرات ناظره ټول ان شاء الله یو مؤدبه او د معاشري یو بهترین انسان د جوړونکو یو اداره او یو کارخانه ان شاء الله نو والدینو ته زموږ طرف نه درخواست دی چې زمونږ فقیرانو خدمات ته حاصل الله الرحمن الرحیم د ټولو ناول خو تاسو د نیوز او تاسو د ټول ټیم ډیره شکریا ډیره مننه چې موږ له خپل قیمتي وخت راکو بالکل الحمدلله د دنیا په ډیګریانو کې چې څومره انسان ډیګریانې حاصلې یو بهترین ډیګري هغه د حفظ القرآن ده او دا غینه بهترین ډیګري بیا د علم د بخاری شریف د ختم د چې هغه انسان حاصل کی الحمدلله زمونږ په دې مدرسه کې نن هغه دواړه ډیګریانې چې کم دینو ماشومان ته حواله کیږي نو دا ډیر زیات اعزاز خبره ده او ډیره زیات د برکت خبره ده چې یو خو زمونږ د مدرسې نه دې کال تقریبا 40 طلبه کرام د حفظ او ناظری هغه فراغت اخلي او بل د اعزاز خبره ده چې زمونږ د مدرسه کې دې کال پړم بیزل باندې د بخاری شریف ختم چې کم دینو هغه هم وشلو نو ټول یقینا ډیر د خوشاله اظهار کوي سو ډیر اهم کوېسچن دی دا یو J9 یو نیوز دی هغه مانه هم دا پوښتنه کړې و نو ما ورته یو خبر وکړله ما ورته ویل ګوره زمونږ مدرسې دی ټارګټ څنګه چې تاسو سورج مخکې زمونږ د چیف اف آرمی بیان باورېدلی چې هغه دا خبره ویل چې تاسو د پاکستان نو مدارستان جوړوي نو جواب خو هغه ته دا ورکو چې آو موږ په پاکستان ان شاء الله مدارستان جوړو نو تاسو د خبر یو خو دا مدارس صرف بدنام په دې خبره باندې نور هیڅ قسمه د خبره نشته او بل زده خبره کوم چې هغه استاد نه دی چې هغه خپل طالب ته نقصان ورکړي هغه بالکل استاد نه تاسو ګوري د اسلام په جامه کې خلک اسلام ته نقصان رسي نو دغه خلکم یادوم چې دا د استاد په جامه کې د یو حافظ په جامه کې د یو عالم په جامه کې د دین ته نقصان رسي لګیاره نور د حقیقت د مدرسې الحمدلله زمونږ پکې ژوند او شلو هیڅ داسې مشکل په مدرسه کې نشته مدرسه محبت ورکي مدرسه مینا ورکي مدرسه د اسلام لار خي مدرسه د دین لار خي دا صرف یو فیک وی او صرف په دې بنیاد باندې راشي په دې سیز باندې راشي چې زما مدارس بدنام کم صرف دغه وجه ده نور هیڅ نشته نن زمونږ تقریبا په حفظ ناظره کې 40 کسان دي او زمونږ د بخاری
بخاری شریف ختم چې کوم دی نو هغه چې الکان هغه فارغېږي. زمونږ لومبی کال د بخاری شریف ختم نو شپږ کسان. نن خو چونکې زمونږ دا مختصر پروګرام و صرف یو میټینګ ونته کې او زمونږ سالانه پروګرام عظیم الشان چې د آل پاکستان په سطح باندې وي چې په هغې کې به ډېر خلک بیا معزز خلک شرکت کوي. حقیقت در دی چې د یو کې نه هم چې کوم مشران دي هغه به را روان وي ورته په 10 جنوري 2025 باندې به هغه پروګرام وي سهار 9 بجو نه تر 2 بجو پورې. بالکل د لوکیشن او د کنټیکټ نه مخکې درته زه یو بله خبره هم کومه چې زمونږ د مدرسه فری آف کاسټ ده. بالکل د ارفنس چې کوم ماشومان دي د هغې دپاره پکې خصوصي انتظام دی چې کوم هغه والدین چې هغه د خپل ماشوم تعلیم نشي سپورټ کولی د خپل ماشوم تربیت نشي سپورټ کولی نو هغې دپاره خو اولنی پیغام دی چې تاسو خپل بچي راولئ فری آف کاسټ د ماسټر پورې د بی اے ماسټر اف ای سی څومره تعلیم چې وي هغه به اداره سپورټ کوي. هغه به چې کوم دی نو د هغه یوازې تعلیم نه بلکې د هغه جامه جوړه هر یو څیز چې کوم دی نو هغه به هغه سپورټ کوي. او زمونږ کنټیکټ چې کوم دی نو د محتمم صاحب کنټیکټ دا دی 0315 71 10 900 او زما ذاتی به حیثیت یو ناظم اعلی زما 0316 51 38 292 په دې رابطه کولی شي. او زمونږ انقلاب روډ حاجی میاں صاحب چوک کې چې کوم دی نو دا مدرسه واقع ده په دارالعلوم افضلیه نوم باندې. ستاسو ډیره شکریه ستاسو ډیره مننه. نن الحمدلله درې هلکانو حفظونه او ناظري ختمونه وو او انشاءالله را روان دي نور ختمونه به تر سربندۍ پورې به انشاءالله نور هلکان هم فارغېږي او اوس موجوده انشاءالله دې هلکانو ختمونه اوس موجوده وشو جي. نو د ستاسو ډیره مننه ستاسو ډیره شکریه. او د سربندي انشاءالله زمونږ را روان 10 جنوري باندې زمونږ پروګرام دی او ډیر انشاءالله عالمي او ډیر لوی سطح باندې پروګرام دی. نو انشاءالله هغې ته مونږ نور مزید کوشش شروع کړی دی او انشاءالله کوشش کوو چې انشاءالله نور طالبان هم ختمونه وکړي فارغ شي انشاءالله.